عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال المساجد. قلت وما الركع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم او قابل قدر علماء کرام او طلباء اعظام، جمله مسلمانانو، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دوړو جهانو د سردار نه روایت کړي چې د دوړو جهانو سردار او فرمایل چې کله تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ نو تاسو پاغي کې اوسېږئ. ما تاسو که یا رسول الله د جنت باغچې سدي؟ د الله محبوب فرمایل مساجد. وای ما بیا وې چې په دې باغچو کې سریدل د څه شي دي؟ نو د الله محبوب فرمایل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دارنګه معجم الکبیر کې د طبرانی روایت ده د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ نو اوسېږئ. تاسو چې یا رسول الله د جنت باغچې سدي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو مجالس العلم، د علم مجالس د جنت باغچې دي. او په یو روایت کې حلقې د ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلقو د ذکر ته د جنت باغچې ویلي دي. نو خلاصه د ټولو دا شو چې کوم ځای کې د الله تعالی ذکر کیږي هغه د سبحان الله په شکل کې وي، هغه د الله اکبر په شکل کې وي، هغه د الحمدلله په شکل کې وي. یا د علم مذاکره کیږي، د الله د دین احکام بیانېږي، د قرآن آیتونه بیانېږي، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث حلقه لګېدلې وي. نو دا ټول د جنت باغچې دي. او مساجد او مدارس او دارنګه د الله ذکر او علم او د علم مجالس دا لازم او ملزوم دي. ځکه چې د الله تعالی ذکر او د الله عبادت، قال الله وقال الرسول، د حلال او د حرام او علم، د الله تعالی د دین احکام هغه په مدارسو کې بیانېږي، په مساجدو کې بیانېږي. نو دا مساجد او دا مدارس دا د جنت باغچې وګرځېدې په دې وجه سره چې دا د ذکر مراکز دي، د علم مراکز دي، د الله د محبت او د الله د رضا مراکز دي چې په دې کې د الله تعالی یاد کیږي. انو الله تعالی دې مونږ او تاسو د دغه باغچو د جنت سره منسلک وساتي، ځکه چې دا ډېر لوی مقام دی. څنګه چې په دنیا کې د دنیا باغات وي، دغه شانته د آخرت باغات هم په دنیا کې الله تعالی ګرځولې دي. صرف د دنیا باغات نه دي چې هغه زمونږ مادي ضرورتونه پوره کوي،
مادي لذتونه مونږ د هغې نه اخلو د انګورو باغ دی د کجورو باغ دی د انارو باغ دی د هغې نه مونږ هغه مادي لذتونه اخلو مادي انرژي او توانایي مونږ ته میلاویږي زمونږ جسم ته قوت او طاقت میلاویږي نو دغه باغونه الله تعالی په دنیا کې قائم کړي دي او مونږ د هغې مشاهده کوو او مونږ د هغې نه خورو دغه رنګ الله تعالی په دې ځمکه باندې هغه روحاني مراکز او روحاني باغچې هم قائم کړي دي چې هغه د علماو په ذریعه سره په دنیا کې قائم دي د مدارسو په شکل کې د مساجدو په شکل کې د قال الله او د قال رسول په شکل کې نو دا هغه باغچې دي چې دا ستا جسم له طاقت خو نه ورکوي خو ستا روح له طاقت ورکوي او چې ستا روح طاقتور وي او روح کې قوت او طاقت وي روحانیت دې مضبوط وي نو تا ته به د الله تعالی قرب نصیب کېږي ته به د نفساني خواهشاتو نه لرې کېږي او ته به الله ته نږدې کېږي د الله رضا ته به نږدې کېږي نو دا لوی مقام دی دغه مراکز په دې کې د قرآن تلاوت کېږي د قرآن د آیتونو درس و تدریس کیږي د احادیث و درس و تدریس کیږي د علم محافل پکې منعقد کیږي نو دا لوی مقام دی د قرآن آیتونه کدی ته مونږ سوچ وکړو د قرآن هر یو آیت دا سه وګڼه چې دا جام د محبت دی ته چې کله یو آیت د الله تعالی د قرآن د هغې تلاوت کې یا په هغې باندې ځان پوهې یا په هغې باندې عمل کې دا داسې ده چې تا خولې ته د الله تعالی د محبت جام نیسلی دی او ته د الله تعالی د محبت په جام باندې خپل ځان سیرابې نو د قرآن آیتونه دا د الله تعالی د محبت د عشق د محبت هغه جامونه دي چې په دې سره ستا روح او ستا قلب ته طاقت میلاویږي تا ته روحانیت میلاویږي نو دا لوی مقام دی الله تعالی دې د جنت په باغچو کې مونږ او تاسو همیشه ساتو د قال الله او د قال الرسول سره د الله د کتاب سره د الله د کتاب د آیتونو سره د الله تعالی مونږ او تاسو منسلک ساتي جام د محبت دا یو ډېر لوی مقام دی څنګه چې د مجازي عشق او محبت نه موږ واقف یو دارنګه د الله داغه حقيقي عشق هغه جام او داغه محبت داغه مقام هغه چې چاته نصیب شوی دی هغه پاغه باندې پويږي چې داغه انتها نشتا جامونه په جامونو چې کله تا هغه اوس کې بیا به هم ستا تند او ستا پیاس هغه به برقرار وي او باقي به وي د الله د وصال د الله تعالی د قرب دغه انتها نشتا څنګه انتهای نشتا تاسو وینئ چې یو بلبل هغه چغې وایي او فغا کوي فریاد کوي او د کم شي د پاره چې هغه فریاد کوي هغه دغه په مخوګه کې موجود وي یو فارسی شاعر دغه ترجمانی کوي انو وای بلبل برگ گله خوش رنگ در منقار داشت بلبل برگ گله خوش رنگ در منقار داشت وندرا برگ و نوا صد نالهای زار داشت گفت و مش در عین وصل این نالا و فریاد چیست گفت و مش گفت مارا جلوه معشوق دری کار داشت و یو بلبل شرنا پانا پا مخوکه کی نسلی وا او فریاد کو فریادونه کول چغه او باسلی و ما ورتوی چې بلبل ولی جاړي ولی فریاد کې او تا ته وصال ملاو شوی دی د کوم شي چې تا کې طلب کې هغه ستا په مخوګه کې موجود دی نو شنه پاڼه ستا په مخوګه کې موجوده ده او ته بیا هم چغې وباسې هغه بلبل وی راته وی گفتو ما ته هغه بلبل وی
وای چې کله ورته ما وې گفت مشترعین وصل این علاوه فریاد چیست گفت مارا جلوه معشوق دری کار داشت دا چغه او فریاد دا پدې کې زما د محبوب جلوه ده زه چې د کوم شي طالب یم هغه جلوه او هغه جلوه او هغه ظهور هغه ماته هم په دغه چغو او فریادونو کې دی نو دارنګې د الله والا هغه د قرآن په عشق او په محبت کې خپل جانونه فنا کړي وي په قال الله او په قال رسول کې خپل جانونه فنا کړي وي خو بیا هم د وصل هغه پیاس او تند د هغه نه بوجاویږي په عین وصل کې بیا هم هغه مخکې روان وي جامونه در جامونه هغه او سکی او سیرابی وته نه حاصلېږي نو دا د الله د عشق او د محبت مقام دی او د دغه عشق او د محبت دا مقامات الله تعالی د جنت په باغچو کې مونږ او تاسو ته نصیب کړي نو دا لوی مقام دی چې مونږ او تاسو ته الله تعالی نصیب کړی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د جنت باغچې د علم مجالس دي حلقې د ذکر دي مساجد د الله تعالی دي نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دا نصیب لري د عشق او د محبت دایره ډیره لوی وسیع ده یو زمونږ او تاسو عشق دی یو د اهل کمال عشق دی د اهل کمال عشق او محبت هغه ته د عشق او محبت نرسي یو صاحب فرمای هنی اهل الکمال کمالهم وللعاشق المسکین ما يتجرعوا وای مبارک دي شي هغه اهل کمال ہوتا دا غي هغه عشق او ما عاجز مسکین ته هغه چې زه ګټ کم نو مونږ هغه ګټ په دې باندې مونږ له الله تعالی شکر پکار دی او چاله چې الله تعالی کمال ورکړي دی دا غي د کمال نه قربان هغه د الله تعالی په عشق او په محبت کې داسې فناوي چې دا غي مجاهده نه ختميږي دا غي د وصال څنده هغه نه ماتيږي او دا غي او فغا او دا غي صوت او کداز اگر رست رز زیاتیږي نو الله تعالی دې علماء کرام ته لوی شان او لوی مقام ورکی او دراز دې د عمر دی ولا ورکی چې هغه مونږ ته دا باغچې قائمای او په دې باغچو کې هغه مونږ ته قال الله او قال رسول بیانې انو دا لوی مقام دی دا مدارس د چانه د حکومت فند نه ورکي بلکې دا څه شی دی دا د الله تعالی په محبت او د الله تعالی خصوصي عنایات سره چلیږي یو وخت داسې وو چې سلجوقي سلاطین پاره کې یو سلطان یو بادشاہ نظام الملک توسی رحمت الله علیه وزیر تیر شوی دی چې داغه د خدمات هغه ته ګوره نو حیران بشي چې هغه د مدارس څومره خدمات کړې دي او مدارس به قائمول اوسنی بادشاہان هغه دنیوي یونیورسيټي او کالجونه جوړي دا زمونږ د بوریا نشین علماء کرام دي چې مونږ او تاسو ته دا باغچې کولاو کړې دي نو دا لوی مقام دی او په داسې حالاتو کې نو چې کله دا سلاطین او زور او قوت او هغه سهونی طاقتونه هغه مغلوب صلیبی طاقتونه مغلوب دول سو کاله پورې هغه سو د مدارسو چرچې او داغه لپس اگر رنگ د ظلم غالب شو شکل صلیبی طاقتونو سر راوچت کو او نظام د خلافت ختم شد سلاطینو نو بیار طرف د تیری او ظلم شروع شو خو په داسې حالاتو کې هم علماء هغه علم د خپل سینې سره او د خپل دماغ سره لګولیو او هغه دې ته نه کتل چې کاغذ نشتا هغه دې ته نه کتل چې قلم نشتا هغه په خپل زړه کې په خپل سینه کې د الله او د الله رسول هغه ارشادات محفوظ کړو نو دا د علماء شان دی چې هغه د علم کم خدمت کوي او د علم کم خدمت کړي دي هغه ته نه د عمارت ضرورت شته لکه موږ او تاسو ګورو عمارت نشتا
او د الله د دین خدمت کیږي تنخواه نشتا د الله د دین خدمت کیږي نو دا خصوصیت د امت د علماء ته الله تعالی ورکړی دی چې دی د کاغذ محتاج نه دي دی د عمارت محتاج نه دي دی د قلم محتاج نه دي بلکې دی په هر حال کې لکه تاسو ګورئ امام بخاری رحمت الله علیه په بچپن کې قران کریم حفظ کو او بیا د لسو کالو نه په حدیث باندې شروع شو حدیث یادول سول شپارس کاله کې هغه د حدیث یو لوی عالم وګرځیدو لوی محدث لوی عالم او لوی مصنف وګرځیدو او شپږ لکه احادیث هغه ورته یادو او دا غینا او درس به ورکو شاګردانو بلیکل کول انو دو هغه بخاری شریف صحیح البخاری الله تعالی دا غوی په ذریعے سره په وجود کې راوستو چې د شپږو لګو احادیثو نه داغه انتخاب وشو او وزرا 7275 احادیثو دا یو مجموعه امت ته الله تعالی د دې په ذریعے سره ورکړه نو دا علم په هر صورت کې علماء د دې خدمت کړي دي بغیر د قلم نه بغیر د کاغذ نه نو دا مراکز دا باغیچه دا به همیشه وي او دا علماء شان الله تعالی وخت تر وخت اوچتای او اوچت کړي دي الله کریم چې کله گواہی کوي د خپل اولوهیت او داغه ذکر کوي ان ور سره د علماء د گواهی هم ذکر کوي د پرشتو د گواهی سره او د خپل گواهی سره د علماء د گواهی ذکر کوي چې دا علماء کرام دا د الله تعالی د وحدانیت علم بردار دي د دې په وجه باندې په ماحول کې د الله تعالی الوهیت هغه قائم دي او خلق داغه قائل دي او خلق د الله تعالی وحدانیت طرف ته جوک در جوک راضي او د الله تعالی عبادت کوي د یو الله عبادت او د یو الله باندې یقین د علماء په وجه باندې نو الله کریم فرمایي شهد الله انه لا اله الا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله انو دا الله تعالی گواہی فکړی دا وسره د علماء چې علماء هغه هم د گواہی کوي هغه هم د الله تعالی د اولوهیت گواہی کوي او د الله تعالی په اولوهیت او وحدانیت باندې قائم دي نو دا باغیچه دا د علماء کریډټ دی او د دې امتیاز دی چې د دین الله تعالی دا خدمت اخلي انو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر فرمائے کہ العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحزم وافر نو اللہ تعالی دې عمر کې برکت واچي د مفتی صاحب دی او څومره هم زمون علماء کرام چې په دې اداره کې خدمت کوي او دا باغچه د دې په وجه باندې قائم ده او د دې د خیرازي او د دې د آبیاري الله تعالی د دې په وجه باندې قائم ساتي الله تعالی دې د عمر کې برکت واچي او الله تعالی دې ادارې ته ترقی ورکړي ځکه چې دا هغه د جنت باغچه دي چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو د جنت په باغچو کې اوسئ نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دا همیشه د پاره دا فیض زمونږ ته نصیب لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین